او که ته په دې یریدلې چې زما نه ورته نظر لګېدلی دی. بعضې سړي نظر د خړه نه لګي، داسې سپکه خبره نه ده. که ته په دې پوه شې چې دا خو ما د نظره کړی دی، زما نظر لګېدلی دی، نو د هغې دپاره دا قانون دی چې هلته اودس وکړه او هغه اوبه په مریض ورواړوه. شریعت کې دا ثابت دی. زمونږ خلک څه کوي چې ده ته پته وي چې د ما نظر د پلانکي په ما لګېدلی دی، نو چې روان شي نو یا لکه وي د خپې په قدم وله میخ ووه. حاجي صاحب داسې ده که نه؟ یا پې میچاز یې وکړه په قدم. دا نشته په شریعت کې. شریعت کې تاسو ته شریعت مسئلې ښیم چې تا ته پته چې د پلانکي نظر تیر دی او په ما لګېدلی دی، نو هغه ته ووایه صادر پلو ووینځه په اوبو کې. حدیث کې دقسې دی. او یا خپل کمیس په اوبو کې ووینځه، یا د صادر پلو، نو به یې ووینځي، نو هغه چې کومې انځلې اوبه دي چې کم پکې د پلو او د کمیس هغه اوبه دي هغې انځلې شوې، په مریض ور واچوه. دې سره به خدای مریض جوړ کړي. یا هغه ته اودس وکړه، به اودس وکړي، یو خانک کې د هغه د اودس اوبه جمع کړه او غوبه راواله په مریض باندې ور واچوه. یا د غسل وکړي مثلا چې ډېر خطرناک نظري، نو هغه د غسل اوبې راواله چې کوم باندې لمبلې شوې دی هغه چې کومې مستعملې اوبه دي او په مریض یې ور واچوه. دا په حدیثو کې ثابت دی. او نبی علیہ السلام فرمایي که تا ته چا ووایي چې لاس ووینځه اوبه مې پکار دي، یا اودس وکړه او زما ستا د اوبه پکار دي، نو ادې بد نه ګڼي چې دا ولې. خیر دی، نظر خو د خړه نه لګي، دا خو چېرې چا څوک خوښ شي نو هغه باندې نظر ولګي. د بد د لنه خو نظر نه لګي، خو د بعض انسان د سترګو نظر وي تیز، او دا قدرتي شی دی، دا د هغه ګناه نه د غریب او نه د هغه غلطي وي. خو چاته وګوري نو خوښې شي، ړې ته خوشحاله شي، نو نظر ولګي. او النظر العین حق، په ترمذي شریف کې حدیث ته چې نظر بالکل حق دی. حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام چې کله په مصر کې و، او د یعقوب علیہ السلام 11 بچي، 11 قات راغلی و، نو خدای پاک یوسف علیہ السلام راوسته او د مصر بادشاه وزیر او د وزارت نه پس بادشاه. نو قات راغلی و، نو یوسف علیہ السلام خوب لیدلی و بادشاه، نو غلی محفوظه کړی و. نو خلک به راتلل، څه جمع پونچي به یې وړله معمولي غوندې، یوسف علیہ السلام به هغوی له غله ورکول. نو د مدین نه د یعقوب علیہ السلام 11 بچي م لاړل. نو چې څنګه 10 بچي لاړل، نو یوسف علیہ السلام خو پیژندل چې دا خو زما غرونه چې دی پکوي کې غورځولی یم، وهم له منکرون، او دوی نه پیژنده چې دا زمونږ هغه یوسف رور دی، دی خو یې مونږ کوي کې غورځولی دی، مړ به نه به یې غوښې و نه به یې ډوکې و نه به یې څرمنې. دې ته څه پته وه چې د بنده جدا وس دی او د الله جدا نظام. نو چې ورلل څنګه یوسف علیہ السلام وپېژندل، وی د کوم ځای نه راغلی یې؟ وی د مدین د علاقې نه. څه کار کوې؟ هېڅ کار نشته جي، بابا مو د خدای پیغمبر دی او یعقوب یې نوم دی، او پیژن چې دا خو زما رونه دي او دا خو زما پلار یادی، او موږ څه لږ غوندې سامان راوړی دی، جئنا ببضاعة مزجاة، څه داسې معمولي کوټه موټه پیسې م راوړي دي، او تاله راغلي وو، ښه مهرباني دې وکړه او لږه غله دې راکړه. نو یوسف علیہ السلام او ولا غله وی بل څوک خو کلي کې بل څوک رور مور خو پاتې نشته، اته پته وه. او یو ورور مې بل هم شته د مونږه، بنیامین، او زمونږ یو ورور مخکې شرمخ تختولی و، دا هغه سکر ور دی، دا جدا مور نه دی. نو مونږ هم راوسته، خو پلار مې پې یارېده چې دا مه بوځئ مانه، نو هم رانه وسته. یاره بادشاه سلامت که د هغې اسم راله راکړه غله، کنټرول خو به پخوا هم دلته دا چینو مینو د وړو کنټرول منټرول به کېده، د هر چا په کور کې 3 کسانو، نو د هغې بیا ورکوه، که 15 به و د 15 کسو بیا ورکوه. نو وی خبر به کم هېڅ خبره نشته، هلکه ګورې دروغ ونه وایې، نه نه قسم دې تپوس وکړه چې د قافلې نه چې زمونږ بل ډور شته، چې غلی وله ورکړه، وی داسې کار دی شکیم در باندې لکه دروغ هم ماته ویلي، نه قسم دی چې بل وی ښه بل ځل چې راځی به راولې چې ما ته پته ولګي. او که بل ځل هغه را نه وسته که نه هغه بل لور تاسو، نو به نه در کوم دله اوس 1 روپۍ به یو قاشوغه غنم به م نه در کوم، لږ به م نه در کوم. نو دوی دا چلو که چې دی لاړل.
نو چې غله خلاصه شو نو پلار ته بابا ځو چې غله راوړو خو موږ ته خو باچا ویلي و چې ځان سره به هغه بل رور راولی نه 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 بچې یوسف باندې مې په تاسو اعتماد کړی نو په هغه هم در باندې وکړم ادنه شرمه خو تختو نو که دا یاره بابا پرېږده قسمونه قرآنونه نو پلار ورته څه وایي ای بچو لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه بچې ګورې په یو دروازه مور دی 11 کسان یې او ټول زلمی او خشته وجودونه هم دي نو که په یو دروازه ورلی او خلکو ولیدلی چې دا خو د یعقوب علیه السلام 11 دا زلمی بچي د نظره بشي نو په جدا جدا دروازو ورشي زمارونو علما د دینه معلومه چې یعقوب علیه السلام د خلکو د نظره یرید او رسول الله مبارک هم فرمایي چې د سترګو نظر دا حق دی بالکل ثابت دی لګي یو بل هم خبرم درته کوم که چاته پته وي چې زمانه بل ته نظر لګي بعضې وخت کې د پلار چې زوی ته وګوري لی ته خوشحاله شي نو نظر د پلار هم لګي مور چې بچي ته وګوري نو هغه لی ته خوشحاله شي نو د مور هم بیا لګي زوی پلار ته وګوري لی خوشحاله شي د هغه هم لګي نو چې دا چاته پته ولګي چې زما دا نظر خو په بل لګي نو دې د یو لفظ وایي بیا به نه لګي څه شی دی داسې به ووایي چې څه خدایه لا حول ولا قوة نه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن لا حول ولا قوة الا بالله دا دی ما شاء الله كان چې خدای څوک غواړي کېږي وما لم يشاء لم يكن چې خدای یو کار ونه غواړي نه کېږي لا حول ولا قوة الا بالله د مصیبت بیماری نظر نه مخلص او طاقت دا د خدای په لاس کې نو که تا ته پته لګي چې زمانه بل ته نظر لګي نو دا وایې ښه ما شاء الله کان وما لم یشأ لم یکن لا حول ولا قوة الا بالله نو بیا به نه لګي انشاءالله العزیز بهر کې دا خو مې یو څو ضروري خبرې ته د مریض د تپوس وکړلې خو بل یو ادب هم د مریض د تپوس شته چې مریض د سینګ وردنوځي نو لږ ساعت به ورسره کښېنې هسې نه چې ورشي او بالښت ته ډډه ووایي او کله تورس کې او کله شنیس کې هلته هغه ناجوړه دی غریب په هغه خو تکلیف تېرېږي او بچي یې وایي چې خدای سړی زر وباسې ښځه یې وایي چې مونږ ورته په ډډه په کوټو کې ناست یو کاکاجي راغلی دی متکې ته یې ډډه والې ده خدای کاکاجي له مخه ورکې تپوس دی نه تپوس خو چې اسکې وبسکو کنه ها توره کشنه یاره بس د خو چې څنګه نو دا تپوس ولې کې د چایو بس وجي عالم او تپوس مې کو سلام علیکم او چې دا کوربه راته وایي تورې بس کې کشنې د هغه هم ګورې ډېر لنی نو زر ورته وایه چې نه نسکم رسول الله مبارک څه فرمایي تاسو خو زمیندار ډېر پاتې شوی دا غوا میخه چې بندله شي که نه نو دې ته دې اوښې ته لاول بچي ور پرېږدي نو چې بچي ور پرېږدي او هغه ورته پیره پرېږدي د هغې نه پس دا غوا میخلی شي د بچي نه بغیره پی نه را پرېږدي نو دا بچی چې ور پرېږدی نو څونه ټیم یې هغه نن معمولي ټیم یې که نه نو رسول الله مبارک فرمایي وی اوښې ته چې سړی بچي پرېږدي د پیو پرېښودو دپاره وی دومره ټیم مریض سره کښېنه د دې نه زیات مه کښېنه بس معمولي غوندې چې هغه تنګ نشي د هغه کور والا تنګ نشي او مریض د تکلیف را نشي بس تا معمولي غوندې کښېنه او ضرور سلام علیکم چای ډوډۍ ته مې سارېږه نورونو خبره خیر دا خو پکې مسئلې راغی نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو د مریض په تپوس کې دا غټه غټه فایدې دي نو هغه ماشوم کلمه وې هغه الک او خدای مسلمان